نن صرف چې دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مینې دعوی کوي او جشنونو مناولو لدی او دا جشن مناوي چې په دې ورځ باندې او په دې میاشت کې رحمت کبرا لوی رحمت دنیا ته راغله دی او موږ د هغه یاد مناو. هغه رحمت چې سره راغله او هغه دې سکو رحمت چې کوم مقصد لراغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوشالو راتلو باندې دنیا ته پراتلو باندې خوشحالی مناوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش باندې خوشحالی مناوي ور سره ماتم مناو کا چې د نبی علیہ السلام د دین جنازې دی ویستلې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جشن مناوي پزان باندې ټول کال ماتم مناو کا او په دې ورځ چې په کوم ورځ دعوه کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغلو په دې ورځ باندې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت او سمره جنازه وباسي. آیا دا طریقه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه وا لږ سوچ وکا احساس وکا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش نبی علیہ السلام نو خوشاله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د پیدایش یادگار ولې نه مناوي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری د ټولو نلوی نبی علیہ السلام باندې د ټولو نلوی ماین په امت کې ابوبکر دی. لږ د ابوبکر حالات وګوره ثانی اسنین و تا قرآن وی دا نبوت پسی دویم درجه دی صدیقیت تا او اغا اللہ ابو بکر لور کردی دا پا دی امت کی دی درجی تا چه رسیدل دی نو اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسیدل دی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیدائش رز لوی بادشاہ دی ابو بکر دی خلیفہ اول د مسلمانانو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش رز مناو نکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې رز راغلو او زه په دې رز جشن مناوم. خود نبی علیہ السلام په دین باندې څومره خپه دی. یو مسله راغلی دا اولنۍ مسله وا چې جیش اسامه بزی او کبنزی نبی علیہ السلام ویلو چې جیش اسامه له تشکیلو کوي او د لاړ شي حمله دیو کې په شام باندې دلتا نبی علیہ السلام وفات شو جیش اسامه تیارو چې د نبی علیہ السلام کفن دفنو شو ابو بکر خلیفہ شو ابو بکر وی اول بجیش اسامه زی ملګرو ورتوی دا فوجیان دي په صحابو کې دا د جنگ خلق ته دا چې ته د مدینې نه وباسي نو نن د دشمنانو مدینې تسترګي دي هغه وی چې دی باندې ومن کله حمله کو دارالخلافه ده دارالحکومت ته نو دا د فوجیانو نه مخالي کو لک صبر وکا او چې دا حالات لک ټیک شي بیا به ولېږي. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل والله لو جاهدنهم وحدي والله لو جاهدنهم وحدي حتى تنفرد هذه السالفه کجیش اسامه نزی او تاسو وای چې دې نزی قسم دې زې आवाज جنگ لازم د نبی علیہ السلام خبره به پاتې کیږي دا نبی علیہ السلام ویلي دي چې زیبا کتا سن زې زې आवाज جنگیګم چې ترسو پوری زما سټ د بدن نه جدا شوه او روان شو په شاتوري اسپانه سور شو په بربر نس بغیر د زین او روان شو. صحابه علی رضی الله تعالی عنہ وی ورشه رامنی که کنه ورته وای چې تسنګ وای غشان بکیږي هغه راونی وو وتاوی موږ له په نفس د فائدہ راکا د نبی علیہ السلام د خبر خیال ساتل دی یو حکم نخل کو انکار کو ابو بکر وی اینقص الدین وانا حی
دین کې به کموت راځي او ابوبکر به ژوندی دا ابو قحافه زوی به ژوندی او په دین کې به کمی راځي دا نه کیږي او قسم دې چې څوک د دین حکم کمی زته سرمن وباسم او جنگ وسره کوم ابوبکر په نبی علیہ السلام عاشق ته نو د نبی علیہ السلام په دین باندې او د نبی علیہ السلام په سنت ماین نه عمر ته سوچو کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام وی اشدهم فی امر اللہ عمر داغه محبت د نبی علیہ السلام سره وګورا د نبی علیہ السلام یو حدیث یو صحابی وی عمر ورته مخې تکیږي ورته وی دا تا د چا نه اورېدل د گواهان راوړم که گواهان دی را نوړل نو ملا دی درو ته تیار کا دوری بدل در کوم په نبی علیہ السلام دروغ وای هغه گواهان راوړل او دا د پلان کې گواهان دي عمر رضی الله تعالی عنہ وتوی پتا بد ګمان انوم خماوی چې څوک د نبی علیہ السلام باندې دروغ جوړ نکي هغه په نبی علیہ السلام باندې دغه شانته عثمان چې نبی علیہ السلام ول دلونه ور کړی وي یکه بعدی غره او نبی علیہ السلام فرمایل که زما درې ملورونو ما به عثمان لور کړی و یو وفات شو نو یو ولا ور کړه او بیا ولا بل ور کړه هغه عثمان د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ نه مناوي علی چې نبی علیہ السلام د ترزیه ده د نبی علیہ السلام زوم ده د نبی علیہ السلام نسل علی نه ده هغه علی د نبی علیہ السلام جشن نه مناوي یو صحابی نه مناوي او رستو خلق راضی او د نبی علیہ السلام له مشورې ورکي چې دا اهم د دین کار داستانه پاتې شوی او مونږ وایو چې د مناول غواړي دا نبی علیہ السلام له مشوره نه ده دا صحابه له مشوره نه ده قرآن خدا وی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله دا اللہ او دا پیغمبر نامخ کی گئی ما دا اللہ او دا پیغمبر نام مشروطان کی گئی ما چا اللہ یو حکم نہ دے ویلے او پیغمبر نہ دے ویلے نو دا زانے مو جوڑا ہوئی تقریبا دا شپاگم صدای نارستو دا وم صدای پاوی اولانو رزو کی یا دا شپاگم صدای پہ اختتام کی یو بادشاہ مظفر الدین نمیو آغا پا خلقو زیاتی اکڑل او خپل د عیش و شرط سامان دومره زیاد کو وینزی جنکای محلونا او چه سونو آغای کول دیر زیاد اسراف شروع کو نا آغا خپل شرم پٹو خلقو تینا دیر بدگمان شو عوام تینا دیر بدگمان شو د صلاح الدین ایوبی زیو ملک الظاہر د ملک الظاہر حکومت لگوا خو داغد وفات نرستو مظفر الدین پا فاطمیہ بادشاہانو کی شیعو مظفر الدین کوکر مظفر شاہ اربل وتوئی آغا د خپل شرم په ټولو د پاره چې اسرافونه ډیرو کړل عیش او اشرات ډیرو کو او دارنګ ظلمونه زیات وکړل د خلکو د نظر نه وګرځیدو نو د اغه د پاره شروع کو د عیسایانو نه طریقه زده کړه عیسایان د نبی د عیسی علی السلام د پیدایش ورځ مناوي دارنګ خلق د خپلو بادشاہانو د پیدایش ورځ دا مناوي عیسایان مناوي انګریزیان اغه ته بڑا دین وای کرسمس ډے وته وای نو موږ هم دا کرسمس ډے مناو د نبی علیہ السلام ول زمون پیغمبر دا غنه خنو چې عیسایان مناوي نو موږ یې ولې نه مناو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشپک سوکال رستو یو ظالم بادشاہ راغی
او د عیسایانو د یهودیانو په نقش قدم د صحابي په قدم کې نه خود د امام ابو حنیفه په قدم کې نه خود او دا وی چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا کوما او تقریبا په اول ځلی پاغي کې دومره اسرافونه وکړل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش ورځ مناوله الاحتفال بالمولد النبی دا نومي والا کې خود چې د نبی علیہ السلام د پیدایش د ورځ مجلس د نبی علیہ السلام د پیدایش د ورځ مجلس او پاغي کې تقریبا امام صاحبی ذکر کوي چې هر کال به 3 लाख اشرفای پاغي باندې لګولي پلکونو اشرفای به په لګولي او سره به په لګولو مولیان به راجمع کول چې کم درباري مولیانو هغه وی دا خوري زبردست خبره ده و اما بنعمت ربک فحدث دا الله د نعمت شکریا ادا کول پکار دي او نبی علیہ السلام لوی نعمت راغله د دنیا ته نو په دې باندې جشن مناول ډیر ښکار دی بادشاہانو د خپل شرمونو په ټولو د پاره دا شی ایجاد کو او درباری مولیانو هغه ول رسالی ولیکلي او هغه ول آیاتونه را یو ځای کړل دا آیاتونه ابوبکر ته نو معلوم دا عثمان ته نو معلوم دا عمر ته نو معلوم دا علی ته نو معلوم دا نور صحابه کرامو ته نو معلوم او دارنګ دا امامانو ته نو معلوم چې دا بادشاہانو ته معلوم شو درباریانو ته او هغه چې کمندونو شروع واچولا غوبل شروع کو او دای رواج کو چې کم خلق دین کې اسانتیاګانی ګوري او صرف شهرتونه هغه دی له هواګانی ورکړي نومي والا کې خود اختر عید میلادالنبی اختر نومي والا کې خودو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي مشرکان دعا اختر کولې نیروز او مهرجان داغي پځای الله موږ له دعا اختر راکړي دي یو وړو کې اختر بل لوی اختر نبی علیہ السلام وایي چې دعا اختر دي او د اسلام اختري هغه د دین یادګارونه دي روزه عبادت شي سالم میاش ورپسې اختري او داغي د روزي چې کمندنو د صحیح طریقې سره شکریا ادا شي دارنګ حج لوی دغه عبادت ته لوی عبادت ته نو لوی اختر پاغي کی قرباني وشي چې مسلمانانو سالمی دنیا په ستا د الله یو لوی فریضه ژوندای کړه او د ابراهیم علی السلام د قربانای یادگار ژوندې شي چې ابراهیم د الله تعالی د پاره بچی په مړای باندې چاړې خوا داغي چې کمندنو یادگار ژوندې شي دا لګیا شو او داغي مقابله کی ورسره بل اختر شروع کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تاسو زما سنت کلا کونی وی او د صحابه کرام سنت کلا کونی وی تمسکو علیها بالنواجذ کلا کونی وی غیر بدن اخلی په طریقو یہودیانو کوشش کو چې مسلمانانو کې یو بل اختر جوړ کی وتوي ابو بکر توي عمر رضی الله تعالی عنہ توي وإذا یا تاسو تنازل شوه دي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا کدا آیات مونږ تنازل شوه دک رز به مونږه اختر کړو د عمر له ترغیب ورکو چې نوې اختر جوړ کړي نوې اختر جوړ کړي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل ورته وی زمونږ چې دی دا چې په کوم رز دا نازل شوی دی نو هغه رز د عرفې وا د عرفې پر رز نازل شوی دی او د جمعې رز وا جمعه سم زمونږه بختور رز ده او عرفات چې دا نو زمونږ د عرفات د حج رز ده
منگ آغا کار نکو چه منگ تا نبی علیہ السلام حکم نی کرے. نو دا عیسایانو اغیب اخپل سالگیری مناولی، برت ڈے بے مناو، سالگیری بے مناولی. دا اغی پاکس مسلمانانو شروع کرا. نبی علیہ السلام فرمائلیو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ فَقَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ هُمْ. نبی علیہ السلام صحابو طویل ویتاسو چی زما امت دا با دا پخوانو پا قدم روانی گئی. صحابو و طویل دا یهودو دا نصاراو پا قدم. نبی علیہ السلام و طویل نو دا چا یعنی تاسو با دا غی طریقی اخپلاوئی. نبی علیہ السلام فرمائی من تشبہ بقوم فهو منهم. سوک چی دا چا غنتا کی شو آغا دا غی نشو، چی دا چا پا طرز روان شو نو دا قیامت پر از بدا غی سر پاسی. نو دا دا یهود و دا عیسایانو طریقہ وا پاغی پس روان شو، حکومتونو هم پاغی پس روان شو، کار نشی کولے. نو صرف گفتار لدی چی منگ دا نبی علیہ السلام دا پیدایش جشن مناو. تاثر رسولا وانتا تظہر حبہو هذا الامری فی الفعال بدیعو لو کان حبک صادقا لا تاتہو فإن المحب لمن يحب مطیعو. مین اطاعت غواړي د نبی علیہ السلام چې کوم دین راوړل دی د نبی علیہ السلام په دین پس روان شه. د نبی علیہ السلام د سنت و جنازه وباسي. په دې رز دی یو لوی بدعت ایجاد کو داغي ماتم وکا چې د نبی علیہ السلام په دین د خپې راخ کلی پاغي باندې ماتم وکا او بل پسان باندې ماتم وکا. زړه دې تیار دی او مجلس ته چې کمندونو بلپونه لګای او پاغي باندې جشنونه مناوي او زړه دې ګنده دی، قانون دې د انګريز دی، عمل دې د انګريز دی او ایسے جشن مناوما. زړه روخانه کا دل بینا کا کر خدا سے سوال، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. ظاہری مجلسونو په نورانیت نکیگی، ظاہری بناوٹونو باندې نکیگی، ظاہری تکلفاتو باندې نکیگی. سنت د نبی علیہ السلام پاغی ہر وقت جشن مناو کا. د نبی علیہ السلام تذکرہ ټول کالو کا. په دنیا کې یو منټ داسې نشتا چې په نبی علیہ السلام تذکرہ پکې نکیږي. یو منټ قرآن ویلی دی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. د نبی علیہ السلام تذکرې فرښتې کوي. د نبی علیہ السلام باندې رحمتونه الله راوري. یصلون علی النبی مضارع د تجدد دے، ہر وقت د نبی علیہ السلام تذکری کیگی. او په یو منټ داسې نشته چې په نبی علیہ السلام درود شریف نه ویل کیږي. دنیا هر وخت تذکرہ وکا. ته یو ورځ د خاص کړي دا پاغي باندې کیک کټ کی اسرافونو کی ویزه کیک کټ کوم دا د انګریزیانو طریقه نه د چا ده. او په منونو باندې په ټنونو باندې کیک کټ کولې کیږي. ابل کالے 125 ٹن کیک کٹ کر دے. 125 ٹن دا اسلام نے پٹریلو کے وڑے واغ کیک ملتان تا دا بریلیانو مرکز تا پاگی کی بزرگونو آگئے وی او پا منونو بانے پائی کی کچھ لگی دلی دی. دا غریبانانو لورکا دا ملک خزانہ کی واچو غریبانانو لورکا. غریبانان ڈوڑای نمومی آگئی تا دی غوڑی کم زیتا و رسول اوڑا دے کم زیتا و رسول داغی فکر نشتے. او وزیر اعظم سے بڑا روکو چه تاسو عیدمیلادالنبی مناو که شرمی گیمنا چه طلا پکی دا ڈرونوم ورکای چه عیدمیلادالنبی مناو که پسان بانے ماتمو کا. نبی علیہ السلام بانے جشن پریک دا پسان ماتمو کا. دا حال نن د مسلمان په سالم دنیا کی چې د په حال ماتمو شي په خپل کور کې ذلیل دی او غلام نه. نبی علیہ السلام سر اوچتولو لراغلے ہو.
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قانون راوالا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین راوالا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان راوالا او د صحابو په نقش قدم باندې روان شه. نن هغه د مسلمانانو نه ووتل، تم سراپا گفتار او سراپا کردار، تم ترستے ہو وہ سراپا کردار، تم سراپا گفتار، وہ ترستے ہو تم ترستے ہو کلی کو گلستہ بکنار. تیرا نسبت اپنے آبا سے کچھ ہو نہیں سکتا. استاد خپل مشرانو دا کابرو د صحابو سره څه نسبت تھے، وہ کردار تم گفتار، وہ تم ثابت وہ سیار. هغه چې کمنو دنیا ته دین رسول او د دنیا سرونه اوچت کړیو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تذکرہ باندې چې کمنو بد پی لګي، توبه د نبی علیہ السلام تذکرہ په چا بد لګي، او چې ایمانی داغه کې به د نبی علیہ السلام مینه نه، چې یو سوځیدل ایمان والی چې داغه پسړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان قدری داغه په مخ کې خود نبی علیہ السلام نوم سو په بدوالی ز لوی والا پریدا چې کوم ګناګار لکه زمون غوند مسلمانی ګناګار مسلمانی د په مخ کې د نبی علیہ السلام نوم سو په بدوالی خپل ځان په وجنی د نبی علیہ السلام مینا وکا خود شریعت مطابق وکا، د شریعت مطابق وکا، د شریعت په طریقه باندې وکا. دانا چې سره مرچکیو لگاوا او دا راډونو لگاوا کیکونه کټ کا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اختر مناوم، کدا اختر وې نبی علیہ السلام به مناو کړو. الله دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي. واخر